ابراهیم انک حمید مجید. یا الله دا بچی با عمل حافظان کی، الله با عمل علماء کی. یا الله د والدینو د پاره او د ټول علاقې د پاره د خیر ذریعہ وګرځي. یا الله د مولانا صاحب د خدمت قبول کی. اللهم زد فزد. یا الله مزید اضافه نصیب. یا الله دا مسجد د هدایت یو مرکز وګرځي، د حفاظ مرکز وګرځي، د علماء مرکز وګرځي. یا الله دې په دې کرمای کې جمعات کې ناس د قران د خاطره، د علماء د تقریر د خاطره. یا الله د دې ټول د منګول او د الله په خپل رضا نه لګي. یا الله د مغفرت نه لګي. یا الله د دنیا او د آخرت خوشاله ولور کې. الله د دې بیمارانی کورونو کې بیمارانی، رشتہ دارانو کې بیمارانی، الله د ټول شفای کامله نصیب. یا الله رشتہ دارانو کې څومره وفات دي د ټول مغفرت کامله نصیب کې. یا الله د دې ټول بچي با عمل حافظان، با عمل علماء کې. الله یا الله دا کلی د دې مرکز کې، د دې چینای کې الله دا غوند قبول کړي. الله دا لګه ناس ته قبول کړي. الله موږ ناس ته د خپل شان مطابق وکړه. الله تعالی را بدلی د خپل شان مطابق راکړه. الله د خپل شان مطابق بدلی راکړه. یا الله خیره خاتمه په ایمان، الله خیره خاتمه په ایمان. الله یا الله موږ علما، طلبا، حفاظ دا نه وایو چې قرآن به ختمو، او یا الله دا وعده کوو چې خپل ټول ژوند به په قرآن کې ختمو. الله ته قبول. الله زمونږ دا وجودونه، زمونږ دا علم، زمونږ دا خبرې، زمونږ دا ناقص وجودونه الله د قرآن دپاره قبول. الله ته قبول کا، الله ته قبول. مونږ یې درکو، الله خو ته قبول کا. دا وقف کړي دي الله مدرسو ته، طلباو ته، حافظانو ته، چندو ته، چې د طلباو دپاره به دا وجودونه چندي کړي. الله ګرځو به ورله، خو یا الله کوم ته منډې قبولې کړه. یا الله قبولې کړه. الله زموږ سره سودا وکړه. زموږ د علماو د ملګرو د ټولو د وجودونه د دین دپاره قبول کړه. الله قبولې کړه. الله قبولې کړه. الله قبولې کړه. الله مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله مونږ ټولو بخي الله. یا الله مونږ ټولو بخي الله. اللهم صل على محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم.